دا مخال زه دا یو ټیوبویل سره موجود یم او دا ټیوبویل په رزړو کې دی. دا ډیپټي کمشنر د دفتر نه په لږه فاصله کې ورسره ټولې محکمې چې کوم دی نو چې ځي نو مخامخ ماته سړک دی، دې خواته ماته سړک دی. په دې ټیوبویل باندې نظر کېږي. یو خو دا ټیوبویل د کنډر نظر ورکوي، بل په سوونه آبادي ده. دا خلک مسلسل زموږ سره د هفتې نه په رابطه کې دي چې دلته کې اوبه سپلای نه کېږي. نو د دغه مشرانو سره به خبرې اترې کوو، زموږ سره په دغه رپورټ کوو. اول خو زمونږ د محکمې وره داسې یو دغه دی چې دې پسې اړونه ته کوشش ته نه څه تپوس ته دی. دا پیپ چې د کوم وخت نه سورېږي نو چې کم از کم 10 منټه او وخت دا مونږه 20 منټه دا اول د کولو پرېږدو چې دې نه هغه څښه اوبه وبهېږي، د بېړۍ هغه تکې زیړې اوبه ته لاړې شي. نو د هغې نه وروسته بیا ټیمده بیجی پوره وي. نو مونږ اریان یو چې خدای پاک فریاد چاته وکړو. زما اسفندیار نوم دی او د دې کنډور اوسېدونکی یم. دا موټر چې دی نو دا زموږ د ډېرې مودې نه خراب دی، دا پیپ او دا پیپ چې دی نو دا شیخ آباد ته هم تللی دی، انګار کلي ته هم تللی دی او دې خواته کې زموږ د کنډرو ته هم چې کوم دی نو سپلای روانه ده. خو دغه ځای کې یو پیپ دی پکې مات شوی دی. نو موږ څو ورځې چې کوم دی دغه ته درخواستونه ولیکلي، اوس هم زموږ درخواست چې دی نو دا په دغه کې پروت دی د اریګیشن دفتر کې، خو څه داسې څه دغه پرې نه وي شوی عمل. نو موږ وایو چې پورې توګه زموږ په دې دغه باندې عمل وشي په دې درخواست باندې او موږ ته دا پیپ ټیک کړی شي. دا چې کار دی چې د دې دغه چې کوم دی د دې کسان چې کوم دی نو هغه د سهارې نه د شپې ډیوټي د هغه راشي نو هغه په شپه باندې کولو کړي نو هغه جازي. نو کو فرض که دا ټیبل بجلي لاړه خو بند به شي، خو بجلي لا نه لاړه د هر ټایم چې دی وچلېږي به چې څو پورې بجلي نه تلي نه دا نه بندېږي او التړي چې کوم دی نو هغه چې کوم دی نو کور ته تلي. او دویمه خبره ده چې د غرمې بل چې یا 11 بجې راشي خو 10 بجې راشي هغه هم دغه چټک ورکړي، هغه هم چې کوم دی بیا دی چې بجلي لاړه چې ګینه بد بند شي. مثلا د بامبې ده نو بامبه چې کومه ده نیمه ګنټه کم از کم د نیمه ګنټې نه زیات چې اوچلېږي هغه ډېرې سکه اوبه دي. د دې نه مخکې هم دغه خبرونه والا موږ راغوستو او هغوی چې کوم دی نو هغه ورنه کو سړی راغی بس ویې کړه چې وکتل دا وکتل او لاړل. او بله خبره ده چې دا دونه سکه اوبه دي چې موږ اوم څکو که نه نو موږ بیا خېټې خراب وي. بسم الله الرحمن الرحیم. ورونه زمونږ د بیا باغان چې څه وي دا ټیک وایي. زمونږ دا پیپ د 2 کال نه ماتې او څو بره روانې دي. ټولو کلیوال ته ماشومان ته زنانو ته بیماریانې ولګېدې خو دا د اوبو مځکې اوبو نه. ګرانو کتونکو تاسو د دغه ځایي خلکو خبرې اترې واورېدې چې دوی ته اوبه 1 ګنټه ورکړې کېږي، خو 1 ګنټه کې نیمه ګنټه چې کومه ده نو دا څښه اوبه یعنې دې ځای کې پیپ مات دی. نو د دې هغه اوبه ادبو لاړ شي نو لاول دا څښه اوبه دوی کره کورونو ته ننوځي، د دوی باترومونو ته ننوځي. نو هلته کې دوی بیا صفایي کوي نو د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا صفا اوبه شروع شي. دوی وایي چې د 10 پورې موږ درخواستونه ورکړي دي خو تر دې وخته پورې موږ ته هېڅ قسمه پاملرنه نه ده شوې. دې وخت کې څښا بینونه په دې خلکو کې بیمارۍ په 400 کې اکثریت کورونو کې د بمبو اوبه چې څوک هم استعمالي نو هغوی کې ټایفاید مرض چې کوم دی نو هغه خور شوی دی. نو دې طرف ته پاملرنه ډېره ضروري ده او دا بېحسي لرې کول پکار دي او دوی دا درېنه ستونزه چې کومه ده خل طلب ده چې د پاملرنه وشي.